यतीमों को मैं अपने साथ खिलाऊंगा, मैं मस्कीनों को अपने पास सुलाऊंगा। यतीमों को मैं अपने साथ खिलाऊंगा, मैं मस्कीनों को अपने पास सुलाऊंगा। मैं बीमारों की तीमारदारी करूंगा, मैं मुफलिसों की मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। قدرمند کوتون کو فران الله زلبیا ستاسو بدرانه خدمت کې حاضر یم. هلمن یم چې روغ جوړ خوشاله او د صحت جامه مو بدن وي. قدرمند کوتون کو څنګه چې تاسو په علم کې دا چې اختر ته یو څو ورځې پاتې دي او د اختر په دغه خوشالیانو کې د ځان سره یتیمانان او بیوسه شاملول دا د الخدمت همیش لا خپل وتیره چې د اداره روانه شوی دا همیش له دغه هڅه کوي چې د نور ولس د خېګړې سره سره دغه سي عوامي خدمات چې دغه هم تر سره کې چې پاغي کې د دوی یو اهم اکټیویټي چې دغه وکړه چې په زیاتو ماشومان باندې یا د دې سره سره په ځوانانو باندې په مشرانو باندې چې کم یتیمانان او بیوسه ول پاغوي باندې پیزار چې دغه تقسیم شول څومره پیکیجز تقسیم شول صلاح عمل به تیار شوی دی د الخدمت فاونډیشن تحصیلي بریکوټ صدر اسرار را سره موجود دی دا غوي سره به خبره کو ډیره مننه توتی دار ته وای کم اقدام چې مپورته کړو بس سوچ باندې مپورته کړو بیا څومره پیکیجز چې دغه تقسیم شول شکریا غفران الله چې تاسو موږ ټایم راکو زنګ دا خبره خلکو ته زنګ پروګرامات خې موږ اصل کې د اختر نه یو څو ورځې مخکې زما سره تحصیل منګوري سټي صدر برکت علي خان بابا رابطه وکړه چې زنګ سره د سپیزار روان دي نو ستاسو څخه خیال به خپل تحصیل کې تقسیموي ما بالکل تقسیمو او بیا ما غپري خودونه دوه درې په نمبر ټلیفون کو الله دې عزت نصیب کې مونږ له په خو وافر مقدار کې پیسې راکړل مونږ په ټول تحصیل کې دغه تقسیم وکړو پار کله کې تقریبا شپږ 50 جوړي یتیمانان او مستحق خلکو له مونږ دغه پیسې ورکو د ایت گیفت په دغه کې او خبرنده څومره پیسې چې تاسو ته سپانسر شوی دی یا چا سپانسر کړی دا مونږ ته عادل شوز ده هغه هم شکریا ادا کوم چې هغه مونږ ته سپانسر کړی هغه تقریبا 8000 جوړي ټول سواد تور کړی دي په دې کې هم تاسو 500 ته نږدې مونږ تحصیل بریکوټ ته ملاو شوی دي او داغه تقسیم کار په دغه طریقه باندې مونږ خاطر ته وای کم اقدام چې مونږ پورته کړو سبو ویل غواړي په دې موقع باندې بس دا خو مونږ ډېر خوشاله خبره او مونږ په دې باندې مونږ ته خوشحالي محسوسېږي چې د چا بیوسه مدد وکړو دا غوي سره مونږ تعاون وکړو او څومره د مونږ نه کېدی شنو آینده به هم کوو او مونږ په دې نیت باندې په دې الخدمت سره مرګري شوی چې مونږ د قوم خدمت وکړو صحیح مهرباني حیات خاندار ته وای د سستي روټي پروګرام شو بیا د سې چې دینو جیکټي وغیرہ کمبلي وغیرہ تقسیمول شول دغه سي پیزار نن تقسیمول حالي ځل چې ډېر زیات رواني بغیر څه د معاوضین او بغیر څه د فائدې نه صرف د الله د رضا لپاره څه احساسات په دې موقع باندې کله په عوامي خدماتو کې وخت صرف کیږي غفران الله ډېر مهرباني څنګه چې ما وی کنه مخکې هم چې عبادت باندې جنت ملایږي او په خدمت باندې الله ملایږي خدمت کول زکه د سې دي چې په یوځي کې مالته کې یو کس دا خبره کول چې د خدمت باندې الله ملایږي نو واقعي د خدمت ډېر ګران کار دی بیا برن سبا دور کې کو ګوري هر سړی بخپل ځان د پاره منډه ترلوي ته دې پوری چې هر خپل رور هم یې کړی دی که زما د رور عجز دی او غریب دی کنه نو کاغه او غرکی او کتاباکی دا غو خلکو پرې خو دی په دې حل کې بیا انسان را پاسي او یو دې کس ته مدد کوي چې نه پیژني نه وسره تعلقي نه وسره دوا سلامي دا خاص الله د پاره دی دا مونږه خاص د الله سره خپل اکاونټ دی او خپل سره جمع کیږي او زموږ دا امید دی ان شاء الله چې او زبد الله دا امید هم دی دا بس سوالم کوم چې خدای پاک دا زما او زما دي مرګرو په اغه ځان کې د بخانه سبب جوړ کړي بسم الله الرحمن الرحیم شکریا تاسو زموږ سره دل تراله زنګ دا پروګرام او زنګ دا چې تاسو خلکو ته او دا کوي په غیر اولی په میډیا باندې دا ډېر خبره چې نور خلکو ته هم سبق مېلاو شي دا خلک لګیا دي دغه کسان دي یو ځای بل ځای کسان راغلي څوک لکه دا غالګین راغلي څوک د ریکورډ نه څوک دی نه بل نه په کوټه کې دا کم کسان چې لدی دا کې دا ورکړل پیزار مېزار او هغه چې دی پیژنې هم نه حساب د الله د رضا د پر راغلي دي نو دا قسم مونږ چې تاسو هم شکریا ادا کوم چې تاسو راغلي او دا دغه خلکو ته کوي په میډیا خې چې راغون څنګه سره دی دا کې امداد کې ازو د کوټې د خلکو ډېر غټه شکریا ادا کوم چې دوی د ما سره په خدمت کې ډېر زیات چې نو لکه مرسته کوي کم از کم ما چې نو لکه د دې خلکو د زنانو مال چې نو سرو ګوتې را کړی چې دا والا خرڅ کا او په هغه چې درې ګوتې اصل په ډېر سامان نه او هم خرڅ کړي د سره موږ چې دغه ته د فلسطین د مجاهدین لګیلي چې غریبانو ځانان دغه چې دغه پیوشي